یو د ظلم واقعه رامخې ته شوې ده چې یو ظالم لیوني خاوند خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. د ښځې څه ګناه وه چې ظالم لیوني خاوند خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوله؟ دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي په موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په صوابۍ کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم لیوني خاوند راپاسي او خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. د دې لیوني سړي او د دې ښځې واده څنګه شوی و؟ د دې لیوني سړي او د دې ښځې واده په داسې طریقه باندې شوی و چې دا ښځه لږه بدرنګه وه، نو دا چا نه کوله، نو مور او پلار یې مجبوره شو او دغه لیوني خاوند له یې خپله لور ورکړله. دوستانو چې کله واده وشو، د واده وخت تېرېدو، نو خپل ظالم لیونی خاوند یې راپاڅېدو او خپله ښځه یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. ظالم لیونی خاوند وایي چې زه په هغه وخت کې په ځان پوه نه شوم چې ما خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه او بیا ترېنه زه وتښتېدم. دوستانو دا واقعه په صوابۍ کې رامخې ته شوې ده. د دې نه مخکې په صوابۍ کې ډېرې واقعې رامخې ته شوې دي، خو داسې واقعه چېرته نه وه رامخې ته شوې چې یو ظالم مور او پلار خپله لور ظالم لیوني خاوند له ورکوي او بیا یې هغه لیونی خاوند راپاسي او خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو د ښځې نه سپینه ګناه نه توره ګناه په هغه لیوني خاوند باندې خپل د لیونتوب چپه راغلې وه او په دغه لیونتوب چپه کې یې خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو د دې واقعې نه بعد ډېرو خلکو احتجاجونه شروع کړي وو چې د دوی مور او پلار ډېر ظالمان وو چې دی لیوني خاوند له ورکوله. چې کله یې د مور او پلار خبرې رامخې ته شوې، د مور او پلار په خبره کې څه داسې دردناکې خبرې وې چې مور او پلار یې ویلې زما لور لږه بدرنګه وه، دا چا نه کوله، د دې د وجې نه ما د دې غوښتل چې د دې کور ساز شي، نو ما دغه لیوني خاوند له یې خپله لور ډېره بېدردۍ سره ورکړله. او چې کله مې خپله لور ورکړله، د واده نه 2-3 میاشتې بعد هغه لیوني خاوند باندې د لیونتوب چپه راغله او زما لور یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. خو ما ته پته وه چې دې لیوني باندې به د لیونتوب چپه راځي، نو ما به خپله لور هېڅکله خو دله نه وه ورکړې. اوس زه په ځان نیمه پېښ شوې. دوستانو مور او پلار یې ډېر جاري وایي موږ سره ډېر زیات ظلم شوی دی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ د ویډیو خوښې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.